وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر انسان پا دنیا کے پا پریشانوں مسائلوں کے گیر دے، اور انسان دے سوچ کے پروت تے کا دعا کئی نو وی خدا پریشانی قبل تم وی نو یا اللہ پریشانی میں دا چاہتا دا مال پریشانی دا چاہ سرنشتا پریشان دے چاہ سرشتا پریشان دے دا چاہ بچی نشتا پریشان دے او دا چاہ بچیشتا پاگے کے پریشان دے دا چا زمکا کور نشتا پریشان دے او دا چا زمکا دا کور دے اغے کے پریشان دے. دا ولی دا خلق پریشانے کے پراتے دے او ٹول جن پا دے پریشانے کے تیر شو. سار نما خام ماسخوتانا پوری دا پریشانی او بیا چی دا شپیو دشی نو پا گولو دکیگی وی خوب نرازی. دا دی او سو وجه دی زمانو نو نند تزا یو سلور سیزون خیم او وجه بم در تاو خیم او دا اغی علاج بم در تاو خیم سلور سیزون که دا سلور کارا منگ تاسو کرد تو انشاءاللہ چه اس قسم پریشانی با منگو تاسو تنی نہ بدا مال پریشانی وی نہ بدا بچو وی نہ بدا خزی وی نہ بدا مور و پلاری نہ بدا گاونڈی وی نہ بدا مرضی او نہ بل تکلیفی. ازمائش کرام شی بیماری او تکلیف خود تب آگے کے مطمئن خوشحالہ بے پریادو نہ بنا کے لنبی دادی چی منصار وقتی پاسو نو ہر انسان دا گناہ پا سوچ کے پاسی دا اللہ دا رضا سوچ اس سو کم نکے. کہ یو دکاندار دے کہ خمش تک ورے ٹول نہیں آدو یو دکاندار دے اگر چے سار وقتی پاسی نو پدے سوچ پاسی چے نن بزا سونا پیسیو گٹم او دا بل مسلمان جیب بزا سنگو وام زبا سنگ دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز دو ایک نمبر پسیز خرس کرو دا گڑی والا شی بز دا سوچا ستر پشی سنگ خرس کم دا شی بز کمزور پخ سنگ خرس کم دا دو کو ٹگی چی زپا دے سودا کے کوم دا دے انسان نبے سنگ پٹا کم چی دے پی پی نشی او زی خرسا کم او زبا دا خراب مال دے خسر سنگ یو زی کم چی دا او باسا او پیسے سنگاو کرتا دے با سنگ خدای خوشحالا کی تا چه دا خدای بنده خپکے او دا خدای دا بنده جیب بے او دا اللہ بنده ذلیلہ کے او رسوا کے نو اللہ بتا سنگ خوشحالا کی. بولے لگ سوچ او عقل او فکر پکار دے. یو زمیدار دے چه سار وقتی پٹی تا دی دے پدی سوچ دی چه زنن وقتی لال شم و بخور کوم چه پردے و بز سنگو وام او کدے یوے کئی دے پدی سوچی چه سوکنی چه دا یوے دے پردے پولی تا یادا سسکور عالم کم و دا پردے پولی لگا غندے اتراش او کدے سامان خرسی سبزی خرسی او دے گوتے ڈکئی نو دی چه دے فصل تا گوری پا دے سوچ کی چه پا دے مٹرو کے خوپا خمشتا او دے کے خوالہ دانمشتا چه دا بز سنگ پا خریٹو باسم
دا ګوتې به څنګه وړکم چې شی پکې لږ راځي او دې په ډېره څنګه خرڅه کوم. دا ټماټر څخه به زه څنګه وباسم، دا څخه به لاندې کم دی. هغې له سوچونه کوي او فکرونه کوي، په سوچ او فکر کې پروت دی. باغ والا هم په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې دا خراب سی، دا خراب سیو بس بندې که لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې ښځه څنګه وباسم. دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو. یو ډاکټر چې ویسار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض مال راغی د دا جیب به زه څنګه ووام. دته به د ایکسرې ضرورت نه و، زه به ورته لیکم. ایکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما. الټراساونډ به ضرورت نه و، زه به ورته لیکم. هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې مال راکړې. د لیبارټرۍ ضرورت به نه و، زه به ورته لیکم. هغه سره به زما خبرې چې ماله به 200 روپۍ راکړې د مریض. او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي، زه به ورته هغه 500 روپۍ لیکم، دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي. دا سوچ دی. یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی، څونه کمیشن به تیلم، خراب سیخ دی ولګوي، کمزورې دی ولګوي، لږ سیمنټ دی ولګوي، خو چې زما پیسې پکې راوځي. دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې چولي. مال ډېر ګټي، ډېر ګټي، خو چاته د زوی پریشانی ده، چاته د ښځې پریشانی ده، چاته د مور او پلار پریشانی ده، چاته د ګاونډي پریشانی ده. او که دا پریشانی اسم نه دو قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه، دا خیرت پریشانی خوړو چې ته تللی نه. دا به څه کوم؟ دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو، دا زمونږ دا خو معمولي شی دی. دا لوی خلق، دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه‌داران چې ګټي، واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي. هغه څه کوي؟ هغه ګون میل د چینو وایي، دا چینی زما شو دا به نه خرڅوي په بل چا. بل مالدار دی، هغه بل ګون میل والی د چینو، دا به په بل چا نه خرڅوي، دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه‌دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي، او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي، بیا خوندي کې نه خرڅو. ریټ وخېږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته، او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپۍ په 300 خرڅېږي. دا پیسه چا لګټي؟ دا خدای خو د اربونو مالک دی، دی خو د کروڑونو مالک دی، دا خدای نه مني. پته ولګېده، یو سوچ ذهن ته راغی چې دا خلک اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي ده، نو هغه په موږ کې نشته. بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم، نو بس علاج یې څه دی زمانو؟ علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم، هر څومره، نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله. خو ډېره پیسه وګټه. د پیسې ګټل تعالی منع نه دي. د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه، د 2 په ځای 3 لګوه، د 3 په ځای 4 لګوه. خو نیت دا وکړه سار چې دې پټي ته څه سوچ وکړه، وایي دې پټي ته زه ځم، الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي، مال جوار پیدا شي. دا فصل زه په خپل او د ښځې او د بچو خېټه وپالم، او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم، او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم، یو موټر هم پکې جوړ کړم، او الله ستا نوم به هم پکې یادوم، ګناه به پکې نه کوم. الله ګناه به پکې نه کوم، حرام به پکې نه کوم، پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم. ټګي به نه کوم، دوکه به نه کوم. زما د قسم یې درته ګورې حقیقت وی چې څوک نه کوي ټګي، د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي. ګزې تجربه وکړئ چې دا تاسو په ګوړو کې رنګ کاټونه اچوئ نو مارکیټ ته وړئ نو حرام هم وګټله. او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګ کاټه سوچه ګوړه خرڅوي، نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده، مال یې په 3.5 زره راکړه، خو مال یې پاکه راکړه.
خلک سوچه شي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه پیدی په 150 روپے کیلو در نزاخلم خو ماله سوچه پی راکړه رښتیا وایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي نو کار ولې الله ولې نه خوشحاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچو کې چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وې ته کار روزګار نه کې ښځې به زما مزدوري دیاړي نه کېږي زه څه وکړمه کار روزګار ته ډډې نه لګې نیک سړی مونځ به یې کو دس به یې کو سوچه کار به یې کو په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا هم یو غم دی چې پاک کار کې نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به هم پوری او هغوی زمړه خپل کار کوم ځانه دې ملا جوړ کړی ملا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پاو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدانو له شی خرڅوي هغې ته پته یي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي دا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به یې نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته وې ویې ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت دی او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار تار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه نو وی چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وی خدای دې بې بنیاد وباسه مونږ دې وځه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځه ورشه راوړه نیک بخته چې څه پې والو وی ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولید نو ورته په خوب کې څوک وایي وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ د اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته وی برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېجه د 100 نه خو 10 لرله د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی ورشه بیخ دیو ده مونږ دې وخېجه کار دې هم نشته او بچیم نار دی او زم نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه راله هغه هوښیار چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه کوم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وي برکت پکې شته که نه وی او شته پکې سار چې را پاڅېد ښځې ته یې لوي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېشتې 10 دې نه راغېشتې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړو نو 1 اشرفۍ پرته وه هغې راواغېسته چې راویغېسته اشرفۍ ډېر شو نو ده وی چې زر څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بنګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که
نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېست، ښه مضبوط غټ کب، او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه به چې په بر بیټه کب وخورې، خوراک وخوري. چې کور ته یې سینګراوړه وی ښځې وی کب مې پې واغېست، صاحب سړی یې بیختې وځه، پسه به دې وړه غېښتي و، پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وا به دې غېښتي و. نو یو کب وی بس ښځې خبرې به نه کې، نن په بر بیټ دا یو شی خورو. کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته. وایي دریاب کې دننه ملغلرې، یو ملغلره قیمتي پکې راووته، هغه یې راوچته کړه، او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه، وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم. هغه چې وکته وی دې قیمت ما سره نشته، دا به کوم ځای خرڅېږي؟ دا خو مړه دا واړه دکانونه دي، هلته ورشه کټ مارکېټ کې لوی سراب دی، هغه یو څه د دې پیسې هغه سره چې هغه یې څنګه چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته، د دې قیمت دومره دی چې دا مونږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي. دا چې کوم صدر کې مثلا لوی مارکېټ دی او غټ سراپان ناست دي، هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفې او درهم پې وشو او کور ته یې راوړلی. ښځې ته یې وی ودې لید برکته، ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي، او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي، مال به ډېري، دولت به ډېري، خو برکت به بلکل نه. نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي، شیطان وي برکت به خپل کار کوي. شیطان مثال د هغه ښځې دی، او وی برکت به خپل کار کوي، خو چې شیر ډېر وي، نو شیر ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو، او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي. اوس به څه کوي؟ زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو، موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي او په دې به 80 لکه روپۍ لګي، د هغه په خولې 80 لکه روپۍ لګو، او د خدای او د رسول په خولې 10 روپۍ نه لګي. چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه، په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکړه، او زه دې له زیاتې درکوم. نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې، او انجینیر وایي دا کور دی او دلته په 40 لکه، بل انجینیر راغی نه وایي دا چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزورې دی، سبا به راته رابرجې کرک شي، دا به 80 لکه روپۍ. یو وایي 430 ښه، بل وایي نه دې کې به 630 چیک ورې، یو وایي سیمټ دومره واچو، بل وایي نه زیات واچوه. دا هغه چې څوک درته زیاتې لري د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګوي، او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی، او الله او رسول نه خوشحالی. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي. لومبې کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورت انعام آیت قل اوایا اے محبوب دے خلقو تا ان صلاتی چې زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتی زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین، دا اغی اللہ دا پارا دے چی اغا دا طول مخلوق رب دے چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش دے چی صبر بدنی عبادتو لکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش ونسکی او دچ سمرا علا لکم ذبحکم دې د پاره باندې کوم چې بچی مې غوخه وخوري د بچا د پاره کوم الله کله قربانی کوم دم چې الله خوشاله شي، دا به مقصد کله ما زوی شي او د عقیقم کومه دانیت بنی چې خیرات کوم مړه ہے خزه به مخری بچی به مخری غوخه به وخورو، نیت بده چې الله خوشاله شي. دغه حج کوم دا بنوي ما چې لکه خلک به وي چې پلان کې حج وکړو او اجي شو
عمره کومه الکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړو 3 عمرې او ډېرې عمرې کړې دې دپاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشحاله شي ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مینې چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي ومحیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره اسې که ته دکان ته ځې او سودا خرڅې او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي نو ثواب ونه شو ثواب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت دې دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي نو ثواب دې وشو رسول الله مبارک خدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي نه په خپلو چتولی شي خو دا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه قسم په خدای په دې الله خوشحاله خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا نو د خوشحالی کنجانې بیا چا سره دي الله سره تا به خدای چېرته خفه کړي حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل نو چې په خیرالې ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت دودي دی کې غوټې وې غوټې چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وې سعد دا څه دي او ورته څه وایي وې د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم مثلا زه به ده ویم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوډ سوم وې د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېستل اوچت یې کړل او ښکل یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته ځي نو کوه که نه الله تجارت بیبي له نفقه وګټه بچو له وګټه نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا 2 نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بلکې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای له دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي ولا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات علم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو جبې مسلمان شکل د 2 جبو مسلمان ولې جوړېږي د یو جبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړه هر سال چې پټي ته دی نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه بیا چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ وله راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړم ومغه کار کیا خو نیت خو کړ الله د پاره وکړ ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالي کنه ته ګوره چې تعالی خدای په دې کار کې برکت اچي او کنه اچي نو موږ ومغه کار کو نیت په شیطان به خوشاله او خدای باندې خوشاله لومبه علاج څه شو سار وختي چې څوک زمینداري لذي که دکانداري لذي او که ډاکټر صاحب دی کلینک تا نیت دې دو کې دا کم الک مال راضي او کشر دی دا سه علاج بکوم لکه د خپل بچی چې کو او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغې دا سه علاج بکوم لکه خپل رور لچې کوم او چې دا کم مشر مال راغې دا سه علاج بکوم لکه خپل ترو خپل پلار لچې کوم بس تانیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او کنه اچي چې ته پکې خوشاله کې او ته پکې نه خوشاله انجینئر صاحب تم دانیتوں کا ودا سکول چې جوړيږي او هسپتال چې جوړيږي دا نیت کوم چې دا سے جوړ شي لکه د ما خپل کور چې جوړيږي دا شتمل په بار ملکونو کې شته دلته نشته ماته یو سړی بلوزم خبر او کړل یو ملک یادو ماته اټلی نشه
اټلی کې ما ته یاره مولوي صاحب ارسې سوچه دي خو ارمان دا دی چې یو ایمان پکې نشته دروغ نه وایي دوکه نه کوي شیخه خرڅی ایک نمبر خرڅی جنگ در سره نه کوي جګړې در سره نه کوي په لشل کاله کې په هغې کې چې تاسو پورې مونږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پرې نه میلاوېږي چې ایمان ورسره نه د مونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمونږ دین دغې خلکو خپل کړی دی امونږ پرېښی دی دا ولې مونږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورئ دا یو فارموله سار چې وځی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوئ یو 2 رکعته نفل به کوئ څو رکعته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکعته نفل به وکړي او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي اقه دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا به دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یې خو سوړه به ورته ني محفوظ به یې خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به دا یو دویمه فارموله ده ته څه ښیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکی وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایه الا بالله رښتیا د سار یو ټکی رانه هېر شو سار چې دا 2 رکعته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رسول کې وګدا ویلی شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وكذا نشي ویلې دا مختصر وایا ما سره وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل پیری بوای 2 رکعات نفل او دا سل پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی اوس پر توجه نه کېته که خیر دا عمل پیو کې پته برته ولای ټول هغه پر نه کېته توجه وي او چې دا ماره ته وي چې دا الله د پاره نیت دا به خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅینو التوم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشه خرڅتا او ته ګوره گاک پدیم ډیری او د زمزمکه مدن پدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار ډیری خوشاله وي دا یو فرق دویم سدي دویم بدروازه لا حول ولا قوة الا بالله څونه خپلې معنی ډېره غټه معنی رسول الله مبارک فرمایي چې څوک وایي لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن دی ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماری ده لا حول او ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نخلاصي نشتا مگر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نه مې ته بچ کې د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مگر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مگر پته ته به مې بچ کې ولا قوة قوة عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف خپل معنی
چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د بچو تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د ارث دا ټول بستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا مینه چې دا مخ دې وا 1500 کرته ته به 1500 کرته وی او ښځې ته دې وا چې هغه 1500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم کړه فایده ده پکې انشاءالله نن درته فایده ښیم انشاءالله نو څو شو ووایه څه شی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وسروای لا حد اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشه او د ماسخوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زمونږ نه ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د جبې ګناه نو استغفار به وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زکه یو ټکي دروازه زکوي او که بیا نه یادېږي نو دا سم ویلې شي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه او کوي چې دام ګران دي نو دا سوای استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ویل چې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا بسونه وای دا یو سل کړه 313 کوي خو ډیر خو خیر سل پیرې دا موای که خیر ان شاء الله وای نو ګوره که دروازه نه سغلته شي او کوم ګناهونه شي او څه رواني شي الله به معاف کړي او بیا چې کوم وخت او د کېږي نو دوه کار وکړو یو بدا کو یو سل پیرې بدرود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارك دویم درود دی دا لومبی درود کدا دا تکراری مختصر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسم ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیره وای به انشاءالله او چې کله او د کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خوستا پورا سیستم دا خو تا د پاره یو پیکج ما تیار کړ دا ښه پیکج دستا د پاره د دنیا د پریشانونو د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به خدای ساتي او پرېدق او په مال اولاد کې به خدای برکت مګي او ټینشن نه بخلاص دي سوچ ولکا سلور سيزونه چې ستا په پیکج کې سو نن د سره د مدرسې سبق ورزوتو نن د ترجمه په زور تقریر نه کو د مدرسې سبق ته زوتو سحر کې 2 رکعات نفل نیت دا چې الله نن سکم تا د پاره کو او سلور مکلمه سل کړه 1500 کرته لا حول ولا قوه الا بالله او ما خام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف ها اوس ته کله ود کېږي نو دا ود کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا سلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به باغشتل پلاسونو به چفکل پټول وجود به راح لکه دا خو یاد کې قل یا ایها الکافرون دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو بل دا یو شی
خیر خاص اندر شي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایا وی هر مانځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مو غتا تدریج دې شایو درې دې شوی خوري را خبره شو درې دې قضا نو چې درې دې کرتا شو نو مجموعه اصل نو پینځو منځونو پسې شو 500 منځونو پسې شو 500 او بیا چې ودکېږي او سل کرته وې شو 600 نو 600 چې په لاسو کې ضرب ورکې سوتي جوړيږي 600 نو تاسو کې بداسه سوپی چې دروازه 600 ګناهونه کړی نه دا د 600 ګناهونو کفاره شي 600 او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی ہر منزل پس لس کرتا سبحان اللہ لس کرتا الحمدللہ لس کرتا اللہ اکبر نو سوچو دیر او دا ادکیدو پا وقت کے سل کرتا سوچو 130 نا دیر خیو منزل پس شو نو پینزو منزلو پر سوچو پینزل لس سوا نا 150 دیرش پا یو پسی چونو 150 یو نیم سل پا پینزو منزونو پسی یو نیم سل او چه اودکے گے سل باوے نو دو نیم سو شو کلا نو پلاسو کے ذرا پور دا رسول اللہ مبارک فرمائی نو دو نیم ذرا شو نو دا دو نیم ذرا نیکے بطالا خدای در کی نو ایدا سے سوک پوچی دروازے بے دو نیم ذرا گناہ کری دو نیم ذرا خضوک نشی کولے دا دو نیم ذرا گناہونو صابون خدا شو منظر پسے بسکوس کہ لس دس کرتوائے ام پہ حدیث کشتا کہ دری دیش کرتوائے اللہ اکبر سلور دیش کرتا ام پہ حدیث کشتا دا بوائے کہ خیر انشاءاللہ او چو دکے گے سو کرتا بوائے سل کرتا دری دیش کرتا سبحان اللہ دری دیش کرتا الحمدللہ او سلور دیش کرتا اللہ اکبر دا بوائے انشاءاللہ دا چی دی اوے شپگ زرا گناہونو دا پارا صابون شو تو دا پارا شپگ زرا گناہونو نو شپگ زرا سوک کولیش دا دا غیر پارا صابون شو پا دی باندے با خدای کا شپگ زرا گناہونو ختم کی نو دا میرا تنن سلور اغا سیزو ندی سلور او دا او دا کے دو پا وقت کے چار قل سورتونا آیت الکرسی سے شیر آیت الکرسی دیوی اللہ با دی طول اشپر شیطانانو او دا پیریانو اور دی مصیبتون نو ساتی او دا استغفار حسن بصری رحمت اللہ علیہ دیر روی عالم دا دین تیر شوی دے دیر روی محدث مو دیر نیک سڑی سوپی مو یو سڑی والراغ وی دیر زیاد گناہ گارے اور خواه وی استغفار آئے بل سڑی والراغ وی بچی میں نشتا وی استغفار آئے بل سڑی والراغ وی غریب ما مال میں نشتا وی استغفار آئے بل سڑی والا راغے وی زمان پا علاقہ کی باران نکے گی وی استغفار آئے بل دیتا پوسو کو ویسے بیزت اگر دم سوک میں قدر عزت نکی وی استغفار آئے نو یو شاگرد ہوتے بل سری مزدری کدا یو ٹکی دے ذکر وہ جو سو کوئی پسر میں درد نو دا گولے خوراغا پخواغا رسول کاغذ گولے با وکنا پخوا مونگ دی بسونو کتلو نو دی چار حدا کے باساڑی رو خطا رسول کاغذ گولے بے دپر لالا خرسولا نو چت پا بدن کے بسونا بیمارے بے یاد اکڑے وی دا یو دا سر خوگے گی استرگی خوگے گی پخیٹ دردی او زکامی او مرے خراب یو خوگونو کے دردی دا رسول کاغذ گولے بے رو استا نو چا شاگر ہوتے ہوئی جو امداغ یو رسول کاغذ گولے دا سردا او ار چاہتے خیر بل سر ازدادی کنا او تصوی وی قرآن شریف کے اللہ پدے وہ وعدی کرے فقلت استغفروا ربکم دا پیغمبر پا جب اللہ فرمائی انہو کان غفارا استغفار وائے خدای بدیو گناہ یرسل السماء علیکم مدرارا کہ باران نکی گی فشیبو باران بدر باندے خدای پاکو کی ویمددکم بی اموال مال نشتا مال بم خدای در کی دریش وبنین زامن نشتا زامن بم خدای در کی ویجعل لکم جنات باغون بخدای در کی وانہارا دومر ازمک بخدای در کی چی نیرون بپکی چلے گی ما لکم لا ترجون للہ وقارا وی دا خدای نے عزت ولی نغوارے مطلب دا چی استغفار وائی عزت بمدل خدای در کی
الله خوشاله شو استغفار څه کته استغفر الله ذبخنا غواړم خدایا الکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوري ګڼي او چې چا نه غواړي غلوي ګڼي نو الله دې لوی وګڼو ځان دې عجز او کمزوري استغفر الله الذي لا اله الا هو الله نه علاوه بل ذات نشته دی الحي جم دې خدای همیشه جم دې مرګ ولا ناراضي القيوم او د زمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړي واتوب الى خدای ته رجوع معنی سونه خشتو سونه مزیدار نو زمارونو نن مرتا د طالبانو سبق خو ما پرېګه د ټول عمر وته واقعات وایو او چې نن وته لګ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان سره سره عمل مو کی نو پریشانی به ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر ان شاء الله پریشانی به ختم شي ټینشن به ختم شي مال کې برکت به پیدا شي جون کې برکت به پیدا شي بچو کې برکت به پیدا شي ګنا نه به خلاصې نیکو تبدیمینم زیاتې دا سار چې ته سل کرته سرورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به نیکو تمینم زیاتې او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیمارۍ نه به خلاصې ډېرو خلکو در وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي سو کوئی دا وسوسه ده سو کوئی دا وسوسه ده دا شیطان انختی ور یو خبره تکم چاته چې شیطان وسوسه اچي کنا نو دی باغه ته توجه نه ور کوي خو دې خپکیږي نه ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دی وای ما ته شیطان دا وسوسه اچي ایمان نه جوړ خلاص شم ما وینا چې کم کندر کې مالی غل اغه نه غلا کوي او چې کم کندر کې کور کې مال ني داغه نه غل غلا نه کوي چې کم دې مالی نو په هغه ځای غلام لکې نو ما چې وسوسه درته پریوزي نو زم شکر او باس الحمدلله وایا ته مسلمان نو شیطان ستاله پسې لګېدل د ایمان پروت نو ځکه دا شیطان وسوسه درته چې خرابې دي نو اعوذ بالله بوایا ښا اعوذ بالله او دا سل کرته چې سار دا ما سلوره کلمه درته ویلا او دا سل کرته وې نو دا وسوسونه به خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي دا ټول وسوسونه به خلاص دا خو دلته کې یو طالب باباجي سره زمون په خوا دلته کې غواړه د جمعه ته کوټه وا او بار برانډه وا موږ ما شومان غواړو نو هغه سیب هغه ته بل شان وسوسه هغه چې به مونږ کاو نو په مانځ کې به وي سبحانك اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحان به تیر کړه او غریب با مخکنه ته شکه عبد الله شاه ملک د خدای په کوبه هغه خوشته او دلته بناست هغه به ته استا خدای تاسو داسې او سبحان سبحان کې مونږ د مانځن او مثل خدای دې تبا او دلته به غریب اوس مې چې هغه طالب او قبل طالب دی جمعات کې دی راو دلته او دس او غسل لنرسي او دس په دلته کو غسل لبشیر پاو ته تو هغه سین کې به لامبل ودا نور کو پلیتی دي وی هغه پاکي دا وسوسه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولید یو سړی بیت الله شریف تلته به مخامخ خدريږي بیت الله شریف ته نو ولته ولار دي پنجابیو نو دا ګوته تاسو بیت الله ته مخامخ وونی وا او داسې کې ټیړه کو ولاړې داسې به دا ګوته به ګرځول یا خدای پاک مې دا غریب خدا پاک مختدي لاس می دونو چک مې ورکه مې سیدی هو الله اکبر وای دا وسوسه شیطان پریدي نه سړو تا چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج پښتا نو که څوک پړې را وسوسه کې مبتلای لګ د ډاکټر صاحب دلار شي دا په وینه کې څه شي کم شي بنده دماغ کمزور شي نو دا شیطان بیا حمله زیاته کوي او دویم دا سلورم کلمه دا غي علاج دی ښا یاد به شي خبره نن مې راته دا سيزونه اخول او د مانځنه پس آیت الکرسی را تمام مخ کې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځنه په آیت کرسی وای نو د جنت په منځ کې دا یو مرګ دی بس چې ساتیو کېږي یو سړی پندرم پایا برناستو او ناګانه د پای نه پریوتو چې څنګه مکه لاله سره ولګید مړ
په خوب کې چولی ده وی الله را سره سوکړل وی نور خبر نیم خو پر چې جم دیوم پاندرم پایو مو چې زمکه لاړم زمکه نه نیم تل نیک جنت ته تلم پاندرم پاینا نیک جنت ته تلم نو چې آیت الکرسی او ساده نو دي نو نیک به کم خوا دی جنت ته بده نو دا سو سيزونه مې رتنن او خل تاسو ته او چې څوک زما بیان اوري اغي ته موما ټولو ته چې دا مهرباني کې پدې به خیر ان شاء الله پدې لږ وخت لګي او پدې عمل کوي نو تاسو ټولې پریشانه او مصیبتونو تکلیفونه به لري او په مال اولاد ارسو کې بر الله خدای برکتونه واچي دعا وکړئ خدای موږ دې په اعمالو توفیق راکړي الله موږ د هر قسم پریشانو آفتونو مصیبتونو او درنزونو نه خدای په امن او امان کې وساتي یا الله د بچو د غمونو نه د مال د غمونو نه خدای موږ په امان کې وساتي خدای د پریشانو نه وساتي خدای دینم نصیب کې خدای شریعت هم نصیب کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر هم نصیب کې یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی ده په خوشاله یې بدل کړي الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي او یا الله که د چا رزق تنګي فراخ روزي ورکړي یا الله که د چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکړي د چا ویو نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي الله موږ د حاسدین او د حسد نه وساتي شریان او د شر نه وساتي د بد نظر او د بد نظر نه وساتي زمون په دې ملکزو کندي کې ابلوزم د موږ د نوروز یو وفات شو بیا بلم وفات شو غندل لالا پرون وفات شو او بل دغه د سوته ویل کېږي مثل خان لالا او غندل لالا دواړه خدای پاک دی وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي او پرون نابلو د سعدالدین خان بی وفات شوه قربانا په مهره کې الله دې غم وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي او دې مرتضی میا صاحب هم وفات شوه د باندې الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د قطب من خیر د کندي د شانو کاکا زوی جهانگیر وفات شوه الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي بعضې ملګرو دعاګانې غوښتې دي الله د ټولو دعاګانې قبول کړي او چې دا څومره مړي شوي دي خدای ته وبخي دې وارثانو صبر ورکړي د نورو غمونو نه الله په امان کې وساتي او زموږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه مېلمانه راځي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي برکتونه او خوشحالۍ ورکړي او د دې محلې خلک او د کلي خلک چې د هغوی کوم خدمت کوي الله د هغې اجرونه برکتونه په دواړه جهانه ورکړي برحمتک